دا ویډیو هغه ورونو لپاره ده چې څوک ناراحته وي، سکون ورته نه وي، خوب نه ورځي، پریشان وي. اول په ځان باندې تاسو دا غور و فکر وکئ که چیرته تاسو خوب کم کوئ 15 ساعته یا 4 ساعته یا ټوله شپه تاسو موبایل استعمالوئ یا څه خپله دنده کوئ، نو اول تاسو خوب پوره کوئ، هغه نه بعد تاسو اعصابو ته خپله سکون راحت راځي. دوم هغه کسان چې خوب نه ورځي، وایي چې حکیم صاحب موږ دوايان هم خورو، اول به موږ باندې دوايان د خوب کار کوو، اوس هغه هم کار نه کوي. دا څه وجه سبب څه دی؟ نو دې تاسو زه اسانه حل درته ښیم انشاءالله. دوا نه بغیر به تاسو ته خوب درځي. او څه وجه یې چې تاسو ته خوب نه درځي؟ دا هغه کسان وي چې خشکي لري، اعصابي خشکي هم دې ته ویلی سي او جسمن هم خشکي لري. اول خو چې موږ تاسو ته ډاکټران چې کومې ګولۍ لیکي د خوب، هغه موږ باندې یوه هفته، یوه میاشت یا 2 میاشتې اثر کوي. هغه نه بعد کار پرېږدي. په دې چې اول نه موږ تاسو ته چې کله خوب نه راځي یا موږ اعصابي مشکل لرو، د موږ اعصابو خشکي وي، صحیح ده، ډپریشن خوا موږ تللي یو، نو کومې ګولۍ چې موږ ته ډاکټران راکړي هغه هم خشکي پیدا کوي. بدقسمتي دا وي یو وخته پورې کار وکړي، بیا هغه نه بعد کار نه کوي. مخکې آلریډي موږ اعصابو کې خشکي وي، جسم کې خشکي وي، موږ حلق وچیږي. غټه نشاني چې تاسو به حلق وچیږي، حلق به هم تریخ غوندي، نو بیا دواګانې به موږ کار نه کوي. اسانه یعنی که حل درته ښیم دې کسانو ته باید تاسو ګولۍ ډاکټري در باندې کار نه کوي، هغه بندې کوي. صرف سونف بادیان چې ورته وایي خوږولي مو ورته وایي، نیمه کاچوغه بادیان، نیمه کاچوغه زیره. دغه زیره چې خړه موږ تاسو وریځو ته اچوو، مسالو کې استعمالیږي دا، او 3 لاچیان وړکي لاچیان، نیمه کاچوغه ګشنیز یعنی که دنیا چې ورته وایو، وچه دنیا. دا 4 شیزونه راواخلئ، یو ګلاس اوبو کې د شپې تاسو خیشته کوئ. چې خیشته م کړه سهار به یې راواخلئ، په ټوټه به یې چان کوئ. چې چان هم کړه انا بعد به یعنې کې دا راواخلئ، چې چان هم کړه دا به راواخلئ او په ټوټه باندې به یې غلبیل کوئ. دا اوبه به یې راواخلئ، سهار په نهاره به یې وچ کوئ. بیا به همدومره نور مواد، دا ما چې نومونه یاد کړه، خیشته به یې کوئ اور ماښام به یې راواخلئ، په ټوټه باندې به یې چان کوئ یا به یې لږ داسې جوش غوندې کوئ. هم صحیح ده، جوش هم کړه، یو 15 منټه نه بعد به یې په ټوټه باندې یخ سي چان کوئ، د مواد به ایسته کوئ، دا اوبه به یې راواخلئ، اوبه یې څښئ. دا به څه کوي؟ لاچي، ګشنیز، زیره او سونف بادیان، دې کې الله تعالی داسې قدرت یعنې کې نظام دی چې دا تاسو په جسم کې خشکي ختموي او تاسو جسم کې تر او تازګي اوبه پیدا کوي. چې کله تاسو جسم کې اوبه پیدا کول شروع سول، تاسو د اعصابو خشکي، د جسم خشکي ختمیږي، د تاسو اعصاب په خپل جي یعنې کې قوي کیږي، طاقت کې کیږي، او تاسو ته خوب یعنې کې کوم ورک خوب دی تاسو هغه بیرته بحالیږي، تاسو په خپل جي باندې بیرته راځي. او دا تقریبا 2 تر 2.5 میاشتې پورې استعمال کوي. انا پس تاسو دا پرېښودلی سئ، تاسو خوب به قایم وي. او دې نه علاوه که زیاته څوک ستونزه لري، دې سره 50 ګرامه بادیان یعنې کې سونف چې ورته وایي، همدا جوشانده به هم چکي، 50 ګرامه بادیان اور 50 ګرامه خشخاش، 100 ګرامه بادام د پوډر کې نیمه نیمه کاچوغه دا سره استعمالوئ. دا به جسمن هم تاسو طاقت درکوي، په جسم کې تاسو وینه زیاتوالي لپاره هم کار کوي او اعصابو ته هم تقویت ورکوي. دې نه علاوه خوراک کې باید پرهیز تاسو څه وکړئ، دا اهم خبره ده. غټه غوښه، لوبیا، مرچ مساله، چنه دال، دا اسم که تاسو څوک چې چاته خوب نه ورځي، هلکې تریخ وي یا ژبه وچه وچه کېږي، د هغه په خېټه کې دا ګیس پیدا کوي. دا شیزونه تاسو بند کړه. سبزیجات زیات استعمالوئ، که غوښه خورئ هم تاسو د وړکي سیرلي غوښه خورئ، نو انشاءالله دې مشکلات نه به تاسو وځئ او ما لپاره به دعا کوئ. دوستانو د ما هره ویډیو خصوصا د الله رضا لپاره وي او هر معلومات زه تاسو داسې درکوم چې په خپل کور کې به تاسو علاج وکړئ.